نن په کچلاک ایکسپریس نیوز کې لمر سره موجود دی د پاکستان تحریک انصاف نامزد امیدوار د یونین کونسل نمبر 8 وارڈ نمبر 3 د پاره وصیل خان بازی صاحب. وصیل خان صاحب ته مستدا وای د بلدیاتی الیکشن څه اهمیت دی او ستا په بلدیاتی الیکشن کې د ایساختو بنیادی وجه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا نعبد و یا نستعین. تر ګورو لمخ خو زه کورغادانۍ وایم چې ستاسو د ایکسپریس نیوز او ستاسو د ګورو ټیم دا یو ډېر ښه پلیټفارم دی په کچلاک بازار کې و کینډیډیټ تور کړی دی. دا یو ډېر غټ خدمت دی. ډېره مننه. بل سوال ته دا وکړي چې د بلدیاتي الیکشن څه اهمیت دی او ته څنګه ته په دې کې حصه خو ظاهر خبره ده ما علاقه ګره دنیا پیژني چې د پارټي نمایندګي ده د پارټي له طرفه څخه زه پر وارډ یونین کونسل 8 وارډ 3 باندې ولاړ یم. بل د بلدیاتي الیکشن فائدې دا دي ګوره لکه تاسو معلومه ده په بار کې یورپین ممالک کې چې ټوټل سیستم چې کوم دی د لاندې کار چې کوم دی یا تعلیمي نظام یا ستا روډ نالۍ یا دا بیسیک چې کارونه دي هغه خلک کار په د بلدیاتو په نظام کوي په د بلدیاتي نظام کوي. موږ له بده مرغه دلته دغه نه لرو هغه فنډ نه لرو چې موږ د بلدیاتو دپاره یا لاندې ګراس روټ لیول چې ورته وایي دې له چې پاور راسي یعنی د یو وارډ د یونین کونسل ممبر ته ښه معلومیږي چې زما په ګلۍ کې په موله کې کومه مسله شته نو د دې فایدې خو بیخي ډېرې دي او په دغه باندې موږ دا خواست کوو لکه د پاکستان د بده مرغه دلته فنډ ډېر کم دی. په بار کې باقاعده په بجټ کې د بلدیاتو دپاره خپل فنډ وي. دلته موږ د صوبایي حکومتو یا د مرکز چې یو محتاج یو نو انشاءالله برفوره طریقه باندې ایساخي لکه چې معلومه ده موږ هم لګیا یو فایدې خو ډېرې شته خو خدای دې وکړي چې موږ ته هغه پاور راکړي هغه بجټ یې هغه. وصیل صاحب د دې ځای چې کوم ایم این ای دی ملک عادل بازی صاحب دا خو مستې له پارټۍ له پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري د چې د عوامو سره کمې وعدې کړې وې تر کوم ځای رسولي دي او د دې وعدو رسایي مطلب دا تر کوم ځای د عوام غږ رسولی دي؟ ګوره تا ته معلومه ده ملک عادل خان د پاکستان له تحریک انصاف له طرف څخه کامیاب شو موږ کامیابه کړي دا زموږ دپاره یو د اعزاز خبره ده بلکې په ګرو بلوچستان کې دغه څخه نور سیستان هم ډېر وګټل هغه ته معلومه ده چې کوم هغه د فارم 47-45 ډرامه ده یعنې زموږ منډیټ په ګرد ملک کې چې دی هغه غلا شو. ملک عادل خان تا ته معلومه ده دی تر اوسه پورې په علاقه کې د هر چا سره یعنی د په رابطه کې دی. دلته مسلې او مسایل دا دي تا ته معلومه ده نن دلته دی سار په اسلام آباد کې دی. د اسلام آباد کې تا ته معلومه ده د منګل په ورځ د خان صاحب د خوند ملاقات وي دی هر ورځ ورته حالت وي خو دا ټیم د ملک عادل بازی یا د پاکستان تحریک انصاف د یو ایم این ای هغه پوزیشن دی هغه حیثیت دی چې هغه ته ډېر په کم نظر کتل کېږي. د دې غټ مثالونه تا ته په اسلام آباد کې دي چې زموږ د کې پی کې چیف منسټر او منسټران ولاړ سي هلته ګرفتاریانې یعنی د پنجاب چې کوم 47 چې کوم ټیک ټاکر وزیر اعلی ده یا کوم ظلم شروع کړی دي. خبرې مقصد دا دی چې ملک عادل خان بازی پالکا کې ایکټیو دی د خان صاحب سره مخلصه دی ولاړ دی پټینګه کلر سختیانې دي الله مهربان دی دا وخت مخدای تیر وس یو شارٹ بریک اخو د بریک بعد برتر بادام ڈرائی فروٹ مرکز زیارت روڈ کچلاک یہاں پر اعلیٰ کوالٹی کے ہر قسم کے ڈرائی فروٹ تھوک و پرچون ریٹ پر دستیاب ہیں. بادام ڈرائی فروٹ سینٹر زیارت روڈ کچلاک چوک. تاسو څونه پر امید یاست آیا عوام د ستۍ د وارډ ولس به ته ووټ درکړي که به نه؟ موږ انشاءالله تعالی تا ته معلومه ده یو خو موږ دا ټیم یو پر نشانه باندې پاکستان تحریک انصاف خو چې ته هر ځای ولاړ شې تاسو میډیا والا یاست ستۍ علاوه ته په دا کار کې مصروفه یاست نور به ډېر سروې کړي د کچلاک په دا پی بي 38 باندې په ډسټرکټ کوټه کې په دا تېر یوه هفته کې 4-5 سروې شوي هره سروې وګوره هغه چې د چا حال کوي هغه موږ پاکستان تحریک انصاف ته ورکوو. د دې مقصد دا دی چې عوام باشعوره دي هغه د خان صاحب ملګرتیا کوي خان صاحب ته سات ورکوي او ووټ دی هم د خان صاحب. بله خبره دا ده د هر سړي دا سر خلاص دی ما ته په هغه ستا په اول سوال کې کومه خبره درته وکړه چې د خان صاحب مقصد هم دا و یو څه مسلې دا وې زموږ سره په ګورنمنټ کې د ملګري داسې ملګري وو چې هغه بلیک میلر هم ورته ویلی سي د نورو پارټیانو خو د خان مقصد دا و چې د بلدیاتو چې کوم نظام دی
هغو ته دونه پاور ورکو دونه فنډ ورکو چې لاندې تر ګلۍ پورې تر کوڅې پورې کومې چې بیسیکه مسلې دا حل سي. لکه نن چې زموږ پر دا حلقه باندې زموږ ایم پی ای صاحب دی کمپین کې باقاعده را رواني دا خبره کوي چې زه کوم کونسلران کامیابه کړم هغه به ماته نشاندهي کوي زه به هلته کار کوم. نو خاص دا دی چې هسې به ما خلک تا ته نمایندګي کوي ته کار کوه خو ویژن دا دی مقصد دا دی چې د ایم این ای یا د ایم پی ای هغه په اسمبلي کې قانون سازي وکړي. تا ته پکار دا ده چې اسمبلي کې دا غږ پورته کړي چې د بلدیاتو نظام ته باید چې بجټ زیات دي پاور یې زیات دي چې یو لاندې لیوله پورې هر کونسلر خپله مسله په خپل حل کړي. نو انشاءالله زموږ ووټ پوخ دی تاسو به لکه په تیر جنرال الیکشن کې ګرد پاکستان اریان سو یعنی زموږ ډیر منډیټ غلام سو اوس به هم غلا سي لیکن بیا موږ ګرد پاکستان وګټي او موږ پر امید یو انشاءالله موږ دا الیکشن چې دی ګټو. خلک خو تاسو ته ووټ درکوي لیکن تنظیمي طور پر تی هغه مقام ته ولې نه رسئ چې کوم مقام ته باید تی ورسیږي. موږ خان صاحب چې په جیل کې دی د دې شاته وجه هم دا ده 40 کروڑ عوام دا ټیم روډول راوځي هغه خپل د حقوق دپاره راوځي. پاکستان کې چې کوم پستایت دی کوم ظلم دی د آیین سره چې کوم کلواړ شروع دی د دې دپاره ګرد پاکستان راوتل غواړي خو د دې دپاره یو منظمه تنظیم ډیر ضروري په هغه کې برای راست زه الزام لګوم چې زموږ صوبایي چې کوم لیډرشپ دی یا په مرکز کې لیډرشپ داسې شته سم لیډرشپ هم شته خو هغه په تعداد کې کم وي د هغو د خان د دې ویژن سره که مقصد وای دوی به تنظیم مضبوطه کړی وای. نو دلته که د بلوچستان خبره درته وکړم یا زموږ د دې حلقې یا د دې تحصیل خبره درته وکړم د دې شاته هم د هغو خلکو لاس دی چې کوم خلک اجارهداري خوښوي کوم خلک دا وایي چې زموږ اجاره دي پر دې حلقو قایم وي یا د موږ پر دغه سیټانو یو یا د پر مراتو یو یا موږ چې کله الیکشن راغلی موږ ته به سیټان راکول کېږي د هغو د خان د رایله کېدو سره یا د خان د ویژن سره هېڅ غرض نشته. د دې څه مخکې چې په سوال کې ما درته وویلې عوام چې دی د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دي ووټر د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دي زموږ اکثره هغه ملګري هغه لیډران چې هغه پامالي کوي د پاکستان تحریک انصاف د آئین پر دې موږ لګیا یو انشاءالله مشکلات خو شته. خان صاحب په جیل کې دی بیا به موږ کې دننه داسې مجلسونه دي چې موږ دا ټایم انټرا پارټي الیکشن ته نسو تللی چې ولاړو انشاءالله موږ به له خپلې پارټۍ اداره جوړو او په پاکستان کې به انشاءالله یو منظمه پارټي او پر تنظیم جوړه پارټي پاکستان تحریک انصاف. ډېره مننه دا و وصیل خان بازی صاحب چې موږ ته خپل قیمتي ټایم راکړ. خدای پام.